أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. خلق مش كتاب ورکړی هذا كتاب داس تلاوت کوي چې څرنګه د کتاب تلاوت کولو حق ده او کچیر د حق ادا نه کو به دا خلق خسارې مندون کې دي. اوس د جمله اسمیه کو تاکید میلانا چې کله موږ جمله اسمیه تاکید چرو دی لپاره موږ 5 حروف آیو ان ان کان چې کله موږ جمله اسمیه تاکید چرو نو تاکید د حروف تاکید ته حروف مشبہ بالفعل هم وایي. نو د جمله اسمیه په شروع چې کله راځي نو د لفظي او معنوي دواړه عمل کوي. معنوي عمل دا کوي چې د تاکید پیدا کی او لفظي عمل دا کوي چې د مبتدا یعنی د اسم چې دا حالت فاعلینه مفعول ته بدل لکه ان الولد قائم دا پس الولد قائم جمله اسمیه وا لیکن چې په دې باندې موږ حروف تاکید داخل کو دیول مبتدا حالت فاعل نه حالت مفعول ته بدل سره او خبر حاصل په خپل حالت باندې ځکه کچېری دیول حالت فاعل نه مفعول ته نسی بدل نو دې چې دیول لفظي عمل نسي ښکارا ودا ان الولد ان حرف ضروري مشبہ بالفعل الولد اسم ان قائم خبر ان جمله اسمیه کو نافیه بنانا چې کله موږ جمله اسمیه نافیه بیانو دی پره موږ دوا حروف استعمالو ليس ايما ليس عام طور باندې معرف باللام چې کوم صيغه په شروع کې الف لام راغلي او سره عام طور باندې ما لګو او کوم ضمائر سره عام طور باندې ما لګو لکه الوالد قائم دا جمله اسمیه ده الوالد قائم کدی په شروع کې موږ ما ځکه راو چې موږ عام طور باندې ليس معرف باللام لفظ سره استعمالو نو بداسي ليس الولد قائما چې کله ليس په جمله اسمیه به داخل شي بده چې لفظي او معنوي دواړه عمل کوي. لفظي عمل دا کوي چې دیول خبر حالت فاعلینا حالت لکه ليس الولد قائم ليس الولد قائما دیول خبر حالت فاعلینا حالت مفعول ته بدلی او معنوي عمل دا کوي چې د مثبت نه منفي ته بدلی لکه ليس الولد قائم لڑکا کڑا نہیں ہے ليس الولد قائما لڑکا کڑا نہیں دلته مفعول نشته چې کله مفعول نه به خبر واحد نه چې کله خبر واحد نه بیا لپاره موږ مرکب جاری استعمالو مداس ليس الولد بقائمين او ضمائر عام طور باندې موږ ضمائر سره استعمالو لکه وما هم بمؤمنين دا اصل چې هم مؤمنون دا جمله اسمیه مثبت چې د نه کلمه منفي جوړول نه دی په شروع چې موږ ما ولګو وداسي ما هم مؤمنون مؤمنین ځکه چې دا حالت فاعل نه حالت مفعول ته بدل شو اوس و مؤمن نه هي مؤمن دلته حالت مفعول ده او منفي ده دله ودینه چې کله دلته اوس خبر نه چې خبر نه به موږ مرکب جاری استعمالو نو بداسي ما هم بمؤمنین دا قرآن شریف چې دا استعمال سره ده ما هم بمؤمنين دا آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين دې مطلب دا چې ایمانیت ثلاثه دا آیات منافقین مبارک نازل شوی ده چې دو ایمان په الله باندې لري او په آخرت ورځ باندې لري لیکن پیغمبر علیہ السلام د ایمان پوره نه راوي نو الله تعالی فرمایي چې د مؤمنان نه دي چې دو په الله تعالی په رسول او په آخرت ورځ باندې ایمان نه راوي په دوه درې سره باندې چې ایمان راوي نو دا به مؤمن نه ده. ومن الناس او خلقنا بعضی خلق من یقولو هغه څوک چې وایي آمنا موږ ایمان راوړی ده بالله په الله باندې او بالیوم الاخر او پر د آخرت باندې لیکن پیغمبر علیہ السلام د ایمان نه راوړی وما هم بمؤمنین دو مؤمنان نه دي. دا آیات الله تعالی ځکه نازل کړي چې الله تعالی ته زړه پته ستده او الله تعالی د منافقینو زړه پته و چې دوی پتا باندې ایمان نه راوي ځکه الله تعالی دا آیات نازل کړي چې دوی مؤمنان نه دي او چې کوم سره مؤمن ني هغه پر ایمانیت ثلاثه ضروري ده ایمان بالله او بالرسول او په ورځ د آخرت
اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ. صدق الله.